الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الأمين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة نفعنا الله بعلومه آمين. قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تسطولوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مجلس کے ناس محترم معزز علماء کرام، ددی جامعی شیوخ و استاذان، مجلس کے ناس تو عام مسلمانان رونو او په مدرسۃ البنات کے ناس تو خویندو میندو، ددین مخ کے مولانا محمد عاصم صاحب حفظه اللہ دا تفسیر ختم کو خستہ کل خبری غی و فرمائلی اللہ دی بمم طول دا عمل توفیق را نصیب. ستاسو علم کی دا چی دا بخاری شریف ختم دے او زما په خپل مختصر سو خبرو کې دا خپل ختم راغون کوم، چونکې ټایم مختصر دی، مازیګر قریب دی، د منځونو دوره وخت پاتې نه دی. محترم حاضرینو، بخاری شریف دا ختم خپل دا کور دی خجیخه سو کو ګوري چې دا وړ خبرې نه کوي، متکلم باندې دې په دسري خجی. زما محترم د بخاری شریف د دې ختم د مجلس کې زمونږ ستاسو د زنانو د ټولو د حاضري په دې بنیاد ده چې زمونږ او ستاسو د ټولو ژوندونه بدل شي، زمونږ د زندگی درست شي، زمونږ د زندګۍ نه د الله نافرمانی ختم شي. ورونو دا خلک داسې باغي شوی دی، داسې جرأتمن شوی دی چې بس دار چا خپل خوښه ده چې د چا څنګه ژوند خوښ دی، بس په څه خوشحاله دی نو الله پې خفه دی، که الله پې خوشحاله دی چې بس دی خوشحاله دی نو هغه شان که ښځې دي که سړي دي که چا کره خادي راله که نه ورونو نو ګوره الله یې پکې داسې غفلت سره او څه به وایي چې په خادو کې د الله څه نافرمانی دي، که چا کره غم راغی په غم کې د الله نافرمانی، ځوانانو په زندګۍ کې د الله نافرمانی، د مشرانو په ژوند کې د الله نافرمانی. نه د مشرانو خولې په واک کې دي، نه د ځوانانو خولې په واک کې دي، نه د کشرانو خولې په واک کې. پردی خبرې، غیبتونه، چغلای. بس نو زه به دا عرض وکړم چې زندګي د الله پاک د نافرمانونو ډکه ده، په زړه باندې د غفلت ډېرې تیارې پرتې دي. د آخرت خلکو د خپل پروګرام نه ایسته دی. دا جدا خبر ده چې په سړي راشي چا پروګرام کې آخرت نشته، چې ګینې زه به مرم او زه به الله ته ورځم، الله به ما سره حساب کوي، الله به زما نه تپوس کوي، زه به الله نه څه جواب ورکوم.
زما محترمو د ننني مجلس کې زموږ ستاسو د دې ټولو د حاضرۍ مقصود دا دی چې زموږ ټوله زندګي درسته شي، د الله احکامات زموږ په زندګۍ کې راشي، عقاید درست شي، عبادات سم شي، معاملات سم شي، اخلاق سم شي، دا ټول په صحیح لاره باندې راشي. زمیندار په زمیندارۍ کې د الله د نافرمانۍ نه بچ شي. زمینداري به سړی څنګه کوي؟ په زمیندارۍ کې د الله څه احکامات دي، عشر به څنګه ورکوي، زکات به څنګه ورکوي، دا ټولې اهمې او ضروري خبرې دي چې زموږ او ستاسو په زندګۍ کې د الله احکامات ژوندي شي. او چې څومره زنانه دې مجلس کې حاضرې دي، زما اندازه دا ده چې د زنانو تعداد به د نارینهو نه هم زیات وي، ځکه ختمونه د زنانو دي، نو زنانه به ډېر وي چې ټولې زنانه د دې خبرې نیت وکړي چې زموږ په زندګۍ کې سادهګي راشي، تکلفات ختم شي، د الله نافرماني ختم شي، بې پردګي ختم شي. ګورئ وروڼو، حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل کومه ښځه چې په داسې حالت کې دې ته مرګ راغی چې د دې نه د دې خاوند خوشحاله و، دا جنتي ده. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. بس دا جنتي ښځه ده نو چې د چا نه خپل خاوند خوشحاله دی، او که خاوند ترې نه ناراض دی بس دا جهنمي ده. چرې به زنانه خپل خاوند له جواب نه ورکوي، چرې به زنانه د خپل خاوند د اجازت نه بغیر د خپل کور نه نوځي. کومه ښځه چې د نارینه د اجازت نه بغیر د خپل کور نه ووته تر څو پورې واپس نه ده راغلې، مسلسل د الله په لعنت کې. حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل که دې ښځو کې یو څو عادتونه رالل بس دا جنتیانې دي. لومبۍ خبره چې کومه ښځه مزګزاره ده، مزګزاره 5 وخته پابندۍ سره مونځ کوي، لومبۍ عرض خو دا دی چې نارینه او زنانه ټول چې څه کار کوو، پټي کې کار کوو، بټو کې کار کوو، څاروو سره لګیا یو، بس خو چې د مونځ ټایم شي که نه بیا به هر څه پرېږدو. ښه خبرې عزم وکړئ چې ګورې مونځ به انشاءالله تعالی اهتمام سره باقاعدګۍ سره په خپل ټایم باندې کوو. د نور زیړي ته سحر د نور راختو ته به مونځونه نه پرېږدو. نن سبا شپې لنډ دغه دي، یخې دي، ساړه دی، انو سحر پاڅېدل خلکو ته ګران دي. دې وجې نه د ډېرو ځوانانو نه د سحر مونځ قضا شي، د ډېرو خلکو نه د سحر مونځ قضا شي. خیال وساتو. نبي علیه السلام فرمایل که ښځې لومبی صفت دا دی چې دا مونځ ګزاره شي. دویم د خاوندانو فرمان برداره شوي. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل عفیفې او پاک دامنه شوي، عفیفه پاک دامنه زندګي تېروي، د نارینهو سره اختلاط نه کوي، بېلا ضرورته خبرې نه کوي، نارینهو ته ورګډېږي نه، ډېره د احتیاط زندګي تېروي. او څلورم صفت دا چې دا روژهداره ده. ګوره لومبی صفت د خاوند فرمان برداره، دویم مزګزاره، دریمه عفیفه او پاک دامنه، او څلورمه خبره نبی علیه السلام فرمایل چې د روژو اهتمام کوي. چې کومې ښځې کې دا څلور صفات رالل نبی علیه السلام فرمایل دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. د جنت په دروازو کې چې کومه دروازه خوښه ده په هغې د جنت ته ځي. د دې وجې نه زما محترمو چې موږ ټول د دې خبرې نیت وکړو. دننه زنانه وایي چې د زنانو بدلیدل د معاشرې بدلیدل دي، د زنانو بدلیدل د قومونو بدلیدل دي، د زنانو بدلیدل د نسلونو بدلیدل. په اولاد په ماشومانو چې لومبی او بنیادي اثر کېږي دا پې د خپلې مور کېږي. میندې به ډېر احتیاط کوو. دا نن چې موږ کوم کتاب په ختم کې حاضر یو، د دې کتاب خپل نوم دی الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه. دا چې کوم صاحب لیکلی دی د نوم دی محمد، او د پلار نوم یې دی اسماعیل، او د نیکه نوم یې دی ابراهیم، او د بل نیکه نوم یې دی مغیره. دا بخارا یو علاقه د هلته پیدا شوې دی، نو ځکه ورته بخاري شریف وایي، ورنه نوم یې دغه دی. 194 هجري کې دی دنیا ته راغلی دی، او په 256 هجري کې د دنیا نه رخصت شوی دی، وفات شوی دی، او په بخارا کې دفن دی. وایي چې کله امام بخاري صاحب رحمت الله علیه دنیا ته راغی، یو 2 امتحاناتو سره مخامخ شو. یو دا چې یتیم شو، الله پاک دې نه پلار واغستو. د امام بخاري صاحب رحمت الله علیه ټول تربیت د امام بخاري صاحب مور کړی دی. ښه مور. ګورئ نن امام بخاري ټوله دنیا پیژني. امام بخاري، امام بخاري، امام بخاري.
وایي چې دا کمال یوازې د امام بخاري نه دا د هغه مور کمال و د کومې مور په غېږ کې چې د امام بخاري صاحب تربیت شوی دی دا د هغه مور کمال دی چې کومې مور امام بخاري صاحب خونې بچي له پای ورکړي دي پلار خو نشته تربیت خو ټول مور کړی دی د دې وجې نه میندې ګوره د مور ډېر لوی اثر دی په خپل اولاد باندې میندې به خیال ساتئ لوپټه به نری نه په سره وي ښه چې د کمې ښځې په سر نری لوپټه ده او د دې د سر ویښته ښکاري په دې کې نو موزي خو خود نه کېږي د الله لعنت پرې ورېږي حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل زما په امت به یو زمانه داسې راشي ښځې به نري لباسونو کې د کورونو نه راوځي چمک دمک والا لباس کې به دا په لارو کې ګرځي بازار کې به ګرځي نبی علیه السلام وفرمایل مقصد به دا وي چې د نارینهو د ځوانانو نظرونه خپل ځان ته راکاږي رامایل کړي مائلات ممیلات نبی علیه السلام وفرمایل واورئ ای زنانو داسې مه کوئ د دې عادت نه رستو شئ ګورئ که په داسې لباسونو کې د خپلو کورونو نه وځئ بې باکۍ او ازادۍ سره جنت خو درله خود نشته د جنت بوی له هم نشته لم یجد ریح الجنه دې وجه ډېر احتیاط به کوي زنانه مناسب لباس کې به وځي د خپلو نارینهو په اجازت سره به وځي ما دا عرض ستاسو خدمت کې کوم دې اذان ته به لږ انتظار وکړو تاسو لږ توجه وکړئ امام بخاري صاحب رحمت الله علیه یتیم شو تربیت یې مور وکړو او یو دویم امتحان پرې راغی د الله شانو څه بیماري پرې راغله هغه بیمارۍ کې نظر لړ شو ماشوم دی اړون شو مور یې الله ته ډېرې دعاګانې وکړې زما ربه دا زما بچی دی ته د قدرتونو مالک یې الله تا ته نظر اخیستی دی او نظر واپس کول یې تا ته ګران نه دي یا الله ما خو دا خپل بچی ستا دین ته د وقف کولو اراده کړې ده چې دی یتیم شه دی به څه د دین کار وکړي خو به معذوره شي چې دی ړوند شه څه د دین کار به وکړي خو به معذوره شي الله زما بچي ته بینایي واپس کړي وایي مور یې وده ده د شپې حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام خوب کې ولیدو ابراهیم علیه السلام ورته وایي خفه کېږه پریشانه کېږه مه ستا دعاګانې الله ستا د بچي په حق کې قبول کړي دي ستا بچي ته به الله نظر واپس کړي چې مور راپاسې د ویې کتل د امام بخاري صاحب نظر بالکل ټیک ټاک را واپس شوی دی دا د امام بخاري صاحب د مور د دعاګانو اثر دی د اولاد او د بچو دپاره به ډېرې دعاګانې غواړو او د بچو د تربیت په ګوره ډېر زیات خیال ساتو عرض دا کومه د دې ټولې مجمع په خدمت کې چې د اولاد د بچو د لوڼو د زامنو د تربیت نه به غفلت نه کوو د دی مثال د فصل دی د دی مثال د باغ دی لکه څنګه چې زمیندار سره د خپل باغ غم دی لکه څنګه چې زمیندار سره د خپل فصل فکر وي دغه شان به د دې خپل اولاد او د بچو د تربیت خیال ساتو امام بخاري صاحب رحمت الله علیه کتاب شروع کړ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى او د ټولو په آخر کې امام بخاري صاحب راړه باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن دا باب 48واں باب دی کتاب التوحید والرد على الجهمیه دا اخیری باب دی کتاب الایمان لومبی باب دی گویا کہ امام بخاری صاحب د کتاب الایمان نه شروع کړه او په کتاب الایمان باندې خپل کتاب خلاص کو په آخر کې باب راړه چې عملونه به الله تلی د عملونو به طول کیږي د عملونو به وزن کیږي نو امام بخاری صاحب موږ په دې خبره پوهیږي چې د قیامت ورځ را روانه ده الله به د سره حساب کوي الله به د تپوس کوي الله پاک به ستاسو پورا د اعمال وزن کوي چې چا څنګه اعمال کړي دي فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه واما من خفت موازینه فامه هاویه نو الله بل عملونه تلی ګوري یو عمل به د انسان تللی شي او مخې ته به راشي او انسان به هر څه ویني د دې وجې نه الله پاک موږ ته د قیامت خبره کوي چې قیامت ته ځان تیار کوي اخرت ته ځان تیار کوي مرګ ته ځان تیار کوي د غفلت زندگی مه تیروئ
د غفلت زندگی ګورې مه تېروئ الله به ته سره حساب کوي ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم عملونه به تللی شي څنګه به الله عملونه تلي انو رجسټري به الله تلي یا به الله عملونو له وزن ورکړي نو الله به یې تلي یا به الله پاک صاحب عمل تلي کله به یو وي که تلې به ګڼې وي انو څوک وایي چې یو تله وي نو چې تله یو ده نو لفظ د موازینو نه راغلی دی ونضع الموازین القسط انو وایي دا موازین جمع د موزون یا د میزان نه څوک وایي تلې ګڼې دي څوک وایي دا لفظ تعظیما او تفخیما الله پاک راوړی دی ورنه تله یو ده الله پاک به عملونه په دې باندې تلي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه او وزن والا عمل ډیر وزندار عمل چې په کوم عمل کې اخلاص دی او للهیت دی نو امام بخاري صاحب په انما الاعمال سره شروع کړه او ونضع الموازین القسط سره ختم کو نو د اول او د آخر په آپس کې ربط هم راغی چې الله به عملونه تلي او ډیر وزندار عمل به د انسان په روز قیامت هغه وي چې په کوم عمل کې څومره اخلاص او څومره للهیت دی نو دا به وزندار عمل وي او زموږ علما وی په وزندارو عملونو کې یو وزندار عمل به د انسان خسته او ښکلي اخلاق الله دې موږ تاسو ټولو ته ښکلي اخلاق را نصیب کړي او نبي علیه الصلاة والسلام مزید دا خبره وفرمایله چې په ګورې په تاسو کې د ښکلو اخلاقو مالک هغه انسان دی چې د چا اخلاق خپلو بچو له ښه دي د چا اخلاق خپلو کورونو کې خپلو بیبیانو له ښه دي انو محترمو حاضرینو وروڼو کورونو کې به ګزاره کوئ ښه احتیاط سره به زندگی تیروئ ښکلي اخلاقو سره به ژوند تیروئ بد اخلاقي دا الله ته خوښه نه ده نوجوانانو په خدمت کې عرض کوم چې ګورې اخلاق دا لوی زیور دی انسان درنیږي خسته کېږي په اخلاقو باندې په کپړو په پیسو په کورونو نه خسته کېږي بهرحال امام بخاري صاحب رحمت الله علیه دا ترجمة الباب راړه چې ما تاسو ته ووایي ونزع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن قس صفت موازین شو مصدر شنو مصدر لا یثنى ولا یجمع د موازین د پر صفت واقع کېدو صلاحیت په دې کې پیدا شو بیا امام بخاري صاحب وایي چې دا د مزید او د مجرد د دواړو نه صحیح دی او دا رومي زبان لفظ دی القسطاس العدل بالرومیه نو قرآن پاک کې بعضې کلمات غیر عربي هم شته دې ته امام بخاري صاحب رحمت الله علیه اشاره مقصود ده بیا امام بخاري صاحب دې پسې راړه حدیث د حدیث اول راړي سند د امام بخاري صاحب شیخ دی حدیث کې احمد لومبی شیخ د امام بخاري صاحب حمیدی او اخیری شیخ د امام بخاري صاحب احمد بن اشکاب دا د مصر دی او په 270 هجری کې وفات شوی دی او په مصر کې امام بخاري صاحب د دنه د ټولو په اخر کې چې کوم یعنی حدیث اورېدلی دی نو هغه دا احمد بن اشکاب د احمد بن اشکاب استاذ دی محمد بن فضیل د محمد بن فضیل استاذ دی عماره بن قعقاع د عماره بن قعقاع استاذ دی ابو زرعه د ابو زرعه رحمه الله استاذ دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه استاذ دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کلمتان دو خبرې دي حبیبتان الی الرحمن الله ته ډېرې خوږې دي الله ته درنې دي د الله په نظر کې ډېرې محبوبې دي حبیبتان الی الرحمن محبوبتان الی الرحمن په الله ته محبوبې دي ویونکي الله ته محبوب دي کلمې الله ته محبوبې دي خفیفتان علی اللسان په زبان ادایګي ډېره اسانه ده هیڅ مشکل پکې نشته ثقیلتان فی المیزان او په وزن کې ډېرې زیاتې درنې دي هغه کلمې چې په زبان ادایګي اسانه ده او په وزن کې ډېرې درنې دي نو ګوره هغه کلمې کومې دي نو کلمې دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم تاسو ټول وایئ وروڼو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بیا یو ځل وایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امام بخاري صاحب یو عظیم باریک بین محدث دی خپل کتاب دې حدیث سره خلاص کو امام بخاري صاحب دې کتاب په دې حدیث سره خلاصولو کې یو اشاره مقصود ده چې چاته الله د مرګ په وخت کې کلمه نصیب کړه نو دا انسان کامیاب شو دا جنتی دی من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه
چې چاته الله د مرګ په وخت کې کلمه نصیب کړه نو دا جنتي دی. نو وروڼو امام بخاري صاحب موږ ته د دې خبرې درس راکوي، موږ ته یې خبره پوهیږي چې ګورې که تاسو ښکلی مرګ غواړئ، ښکلی آخرت غواړئ، ښکلی د قبر زندگی غواړئ، د دنیا کې به ښکلی ژوند تېروئ، الله ته به قدم لئ، په زندګۍ کې به د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتئ، نو بیا به د الله ښکلی مرګ درکوي چې چا دې ښکلی مرګ ورکړو نو ښکلی آخرت به الله ورکوي. د دې وجې نه دې ناستې ټولې مجموعې خدمت کې عرض کوم چې موږ د ژوند د بدلولو نیت وکړو، بچي، اولاد، لوڼه، زامن د مدرسو ته رانږدې کړو او خپل ځان د تبلیغ او د دعوت مبارکه خواري، مبارک محنت الله په دې وخت کې امت ته ورکړی دی. د مبارکې خوارۍ د مبارک محنت ته خپل ځانونه رانږدې کړو. دا د خیر او د برکت نه ډک محنت دی، د دنیا او د آخرت د خوشحالو نه ډک محنت دی چې دې ته ځان رانږدې کړو. یو دویم مقصد د امام بخاري رحمت الله علیه هغه دا، امام بخاري صاحب وایي چې عملونه د انسان نجات دپاره خو ګڼه دي، ډېر دي، خو یو ډېر لوی قیمتي او بهترین عمل په دې کې هغه ذکر دی، د الله یاد او د الله ذکر دی. دا ناسته څومره دی دی کې زما مخې ته زما دارونه چې ناست دي، دننه چې څومره زنانه ناستې دي، د دې ځای نه به ځان سره یو روحاني غذا وړو، د دې ځای نه به ځان سره یو تحفه وړو. هغه تحفه او غذا دا ده چې ټول به د الله ذکر او د الله یاد کوو. د چا چې عادت دی چې د الله ذکر وکړو، ټول به د الله ذکر کوو که نه انشاءالله. تسبیح ځان سره ساتئ او ګوره څه به یاد، څه ذکر به کوو. امام بخاري صاحب وایي دا ذکر دی که نه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د دې نه علاوه استغفار، دا ناسته څومره مجمع چې ده کم سے کم چې 200 ځله موږ استغفار وو. دا درود شریف چې مونځ کې کوم موږ وو نو دا درود شریف به یو 2 سره که دا وایي که بل وایي چې چاته کوم درود آسان دی بس در چا خپله خوښه ده، نو درود شریف او استغفار او دا مبارکه کلمه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د امام بخاري صاحب رحمت الله علیه موږ ته د دې خبرې پیغام راکوي چې ګورې غافل ژوند به نه تېروئ، ذکر به کوئ، انورو ځان سره تسبیح ساتئ، هغې باندې الله یادوئ. بعضې خلک کاونټر باندې الله یادوي، ډېره ښه خبره ده. بعضې خلکو بیعت کړی وي د اهل الله په لاس باندې، د یو مرشد کامل او د شیخ کامل په لاس باندې، او هغه اذکار او اوراد برابروي، دا هم د خوشحالۍ خبره ده. که نی نو موږ به د الله ذکر کوو. الله ذوالجلال دې زموږ ستاسو د ټولو د حاضري په دې مجمع کې الله دې په خپلې بارګاه کې قبول او منظور کړي. دا څومره مجمع چې د نارینه او د زنانه راغلې ده، الله دې دې ټولې مجمع ته خپل تعلق نصیب کړي، خپل معرفت دې الله نصیب کړي، او د کومو بچو چې ختمونه دي الله دې دې بچو په علم کې، په عمل کې، په صحت کې برکت واچوي، او الله دې به خپل والدین ډېر زیات خوشحاله کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.